علیکم دوستانو، شعر الافسترګه په سترګه رالو تاریخ ته 11/11/2020 پوه شوې لکه 11مه میاشت ده او 11م تاریخ ته او دا زه مدرسې کې ناست یم او د مدرسې ته چې کوم مولانا اسد صاحب د طرفه هغه راغلی او سامان نو دا اوس بیر کوي لکه د ماشومانو دپاره ساړه دپاره د دې دپاره درته ګزارش موږ کوو چې دا د کوټلي کلان مدرسه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې مدرسه ده. نو چې څوک لکه دی وګورئ دا ماشومان چې دي په دې کې زیات یتیمه طبقه ده. چې یتیمه طبقه وي نو تاسو ته موږ دا اکثر دا خبره پیش کوو او درته کړې مو ده او درته کوو لکه اوس ساړه په دې روان دی او ډېر ستر ساړه په روان دی. دا نه چې وړوکې د دې دپاره چې دنه کېږي بړستنې بسترې څه هغه دنه کېږي نو د الله رضا دپاره دلته تاسې خپل هغه کوي ولې چې دا ماشومان څه بیا تعلیمان جوړېږي دا بچي چې کوم دي څه بیا حافظان جوړېږي نو چې کومه صدقه جاریه تاسې ورکوي الله رضا دپاره نو دې ته بلکل راست ځکه چې په دې کېږي دا د ورځې د میزان یو درونوالی ده چې کله یو انسان ګوني وي الله تعالی قبلې کړي وي هغه خیرات نو هغه ګونې درم برم ولي اوس باید د آغاز کېږي او چې آغاز کوم دی تلاوت القرآن نه به کېږي چې کوم یو ملګری وي هغه به تلاوت کوي پیله د قرآن مجید بیا د هغې نه بعد د آغاز کوي د دا سامان چې کوم راغلی مولانا مفتي اسد صاحب دا رالیږلی دی هغه نه خسري نه نو دا به بیا بډ کېږي نو د تلاوت دپاره به اوس مفتي سعد صاحب چې کوم دی یو تن منتخب کړي هغه به د قرآن مجید تلاوت وکړي چې کوم دی جمال الدین دی راشي هغه د تلاوت وکړي نو هغې نه بعد دا هغه چې کوم دی د ساړه بندوبست دی ته چې کوم راغلي نو دا به ورکوي هم چې کوم دی قاري صاحب به خپل تلاوت آغاز وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. جزاک الله جزاک الله جزاک الله. اوس دې نه بعد چې کوم دی مفتي صاحب یا سمیع الله صاحب دی یا دوه ملګری دی دا به د ماشومانو ته خپل هغه ورکوي چې کوم د ساړه د پروګرام دی دې ته به خپل هغه ورکوي نو د آغاز به شروع کړي چې کوم د یتیمانانو مسکینانو ته خسري نه مفتي صاحب راستولی دي والله د هغې ته عمر دراز ورکړي ځکه چې د غم فکر ورسه او د هرې یوې مدرسې ورسه شته او هغې دپاره به اوس د دا هغه ورکوي چې دا کوم د دا سامان راغلی دی نو د نعت والا څوک شته نعت کومې ملګري ته ورسي نعت ووایه ځه یو نظم په دې کې وایه او بل دا اوس تلاوت القرآن نه بعد اوس په یو نعت یې ګلونه خو پکې ټول مکرلي دي نو اوس پکې نور اوس درته پخې او چیني پکې کرم او بس دا هغه دی لکه د هغه دی دا نن چې کوم دی دا ساړه پروګرام اوس دا لږ چې کوم دی دا به نعت یې او درود شریف درته وایه بچیه اللهم صل علی سیدنا اے مسلمانانو گستاخان د منزلری کې ختم بفتنی شي قادیانان د منزلری کې ختم بفتنی شي قادیانان د منزلری کې ختم بفتنی شي بیا بوي امن و امان چې چرته قادیانی وي راسوه ورپاسې ځان ګټه به کوو چې اول وکړو خپل تاوان چې اول وکړو خپل تاوان
کوي چې ګستاخې د ها کسان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې حملې وشولې څومره نن زمونږ په ایجنسو باندې که سوچ وکړې اول یې شروع که مندرسو باندې خوارۍ ایجنټان دي غلطۍ خلک پیسو باندې غلطۍ خلک پیسو باندې ایمان چې خرڅوي د بې ایمان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې خلقو ته وایي مفت علاج کوو د مریضانو ډاکټر د انجیوس په نوم راځي مسلمانانو پاک الله مو بچ کړه د دې پټو دشمنانو پاک الله مو بچ کړه د دې پټو دشمنانو ملګری د قادیان د حکمران د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې او هر ځای د اسلام خلاف شروع ډېر سازشونه دي ځای په ځای جوړ کړي وطن کې سندرونه دي عدل انصاف نشته بانصاف عدالتونه دي بانصاف عدالتونه دي انصاف عدل چې نه کوي دا ججان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې نن د پاکستان په پاکه خاوره عیاشي وګوره د دې بې دینه خلکو دې وطن کې بدماشي وګوره اسلام په نوم آزاد په دې وطن کې سرکشي وګوره وطن کې سرکشي وګوره وای عوض حاني او شهبګان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ای مسلمانانو ګستاخان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې ختم به فتنې شي قادیانان د منزلرې کې جزاک الله او بس کوم د دای قادیانانو د منزلرې کې وي اوس دې نه بعد چې کوم د مفتی سعد ته خواست کوم چې مفتی سعد راشي او دا ماشومانو ته د خپل هغه ویر کړي په خپل لاس باندې د ماشومانو ته خپل ټوپۍ ورکوي او دا د ساړه دي او باید دوستانو ته خواست کوو چې د چا د مخې نه د دپاره بړستنې بیشترې څه هغه هم کېږي نو دو ماشومانو دپاره تاسې وکړئ لازمن دومره لویه وایم دا په شهر کې بیا دغه نه مزه راځه بس دا چې کوم دي د ماشومانو دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدرسه د کوټ لیکلن په دې کې چې کوم د هغه دي دې ته هغه ورکوي لکه پورته کېږي ځکه چې بچه راسه پسې زویه راسه پسې زویه راسه هلې بچه راسه پسې پورته کېږه پسې هلې هلې پورته کېږه پسې راسه پسې او د الله هغه وکړي اجر دې ورکړي چې کوم مفتي صاحب راستولي ترتیب باندې پاسه بچه راسه هلې راسه لکه پورته کېږه
د بل ګروپ شروع شد بیا تاسې شروع شي ودرېږه ترتیب ناصر پسې بیا خدای ته چې دا کوم ترتیب دی نو دا ورته د ساړه دپاره راوړي دي او ساعت یې ورکوي مفتی ساعت یې ورکوي او بس دا چل دی دوستانو بیا درته زه ګزارش کوم چې د چا د مخې نه برستن بیشتره کمبل کېږي نو د مدرسې څه وکړئ ځکه چې په دې ماشومانو ساړه روان دی او د چا د طرفه ګوړه وچیني کېږي هغه کېږي نو دې څه تاسې خپل لسیز ورسره هغه وکړئ رابطه ورسره کوي چې دا تاسې د بچي دي پوه شئ دا سوچ مه کوئ دا سوچ کوئ چې دا د پیغمبر علیه السلام باندې کوم د الله کتاب نازل شوی دی هغې هغه کوي پوه شو الله چې کوم کتاب راستولی قرآن مجید د هغې تلاوت کوي د هغې نه حدیث وتلی کوي د هغې نه چې کوم موږ مسلمانانو باندې کوم د حقې او د ناحقې خبره وي دې زده کوي پوه شئ د حقې خبرې دپاره دا طالبان ستر شي حقه یی نو کوشش دا کوي دوستانو چې دا تاسې سیز چې وي او سترګه په سترګه درته ښیي و بس آخري چې کوم دی بس دا چې کوم دی پروګرام شروع دی او الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي او پروردګار دې چې ته نه بدرنګوي او په دې ټایم کې چې کوم دی ما سره خپله یو بل کیمرامین مې لګی کړی چې موږ ملګری دی مفتی دی هم کوي او بس ترتیب هم شروع دی ښه زبردست ترتیب شروع دی او دې ځوانانو دپاره دا چې کومې وقف شوي ټوپۍ وي دا ورته راغلي مسکونه نو دا ورته نن موږ تقسیم شروع دی او تاریخ درته بیا ریپیټ کوم چې 11/11/2020 یولسم تاریخ او 2020 نو دا تاریخ دی او سترګه په سترګه موږ وینې او ساعت چې کوم دی ساعت ورته خپل هغه ورکوي بس تاسو هم دوا کوئ او تاسو ته بیا هم موږ ګزارش کوو چې څه ده نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدرسې سره خاکې ګډې کار کېږي نو دې سره درسره رابطه کوي ځکه چې د ماشومانو دپاره بار زه تاسو ته دا وضاحت کوم او چې کوم کمانو مسکونه چې څومره راسي هغه به ورسي چې څه کمی کوي نو هغه به بیا راشي او بس دا چې کومې ټوپۍ وي دې ته میلاش ماسته صابره دغه آب که بیا ډېره لویې وي ما ته راوړه دا مسکونه شروع شوي دی بچیو یو ماسک ورکوي لکه دا ماسک چې کوم دی دا ساړه دپاره دی او د ټوپۍ سره اوس مسکونه هم شروع شو او هغې نه بعد چې کوم دی شیرو بړستنې بړستنې او بسترې مې ووې بلکل یو سل بړستنې راوړي سل بړستنې لکه د ماشومانو دپاره دورکار دی چې سمه د الله رضا دپاره کېږي تولهیي او بړستن لکه 50 یې کوي درڅه خو سل تنه جوړه که تولهیي او بړستن دواړه د بالا سرانو د ماشومانو دپاره ضروري پکار دی ولې چې ساړه په دې روان دی او ساړه دپاره دې دپاره بړستنې او د بسترې ضرورت دی چې چا مومن مسلمانانو ته خدای پیسې ورکړي وي الله یې رضا دپاره هغو ته خواست کوو چې د مدرسې څه تاسو جرابې څه هغه وي بوټونه چې سمه د مخې کېږي دې سره خپله مرسته وکړئ ځکه چې په دې ساړه روان دی نو ساړه دپاره دی نه دا ګلونه چې تاسې وینئ نو د دې دپاره درته موږ ګزارش کوو چې الله ما بدرنګه او خدای دېر کړي دي نو الله تعالی ګوره د دولتمند نه دا تپوس کوي چې دېر کړي مې دي لګولي دي پسې دي نو که دغسې څیزونو کې یې لګولي نو د الله د طرفه هغې بشکي شته او که چېرته بل طرف ته یې لګولي وي او د الله رضا پکې نه وي نو هغې ګرفت ته پوه شوې هغې ازادۍ نه شته هغه پکې ګرفتاره وي نو الله دې موږ ایمانونه مضبوط کړي او خدای دې تاسې ایمانونه مضبوط کړي بس دا چې کوم پروګرام شروع دی نن دا درته ما صرف دا ته یاد دلانې ته دیر کو چې داسې د خدای بنې ادمان شته چې دې دپاره د ټوپۍ او د مسکون هغه داسې د الله بنې ادمان شته که خور وي که ورور وي دې دپاره د بړستنې بسترې غم وکړي نو دا ګزارش درته کوو چې چا څه کېږي د څو ورځو کې پوه شئ د مدرسې کې دې څیزونو کمیا پیشه شته نو دا ورته تاسې د ګزارش کوو عاجزانه ګزارش کوو چې چا د مخې څه کېږي نه ورته تاسې وکړئ او بس الله مو خوشحاله آباده ساته او پروګرام شروع دی د مسکونو بس دی نه دا روان دي په ترتیب روان دي ټوله ترتیب راځي مریضانو ته پکې ټولو ته دوا وکړه چې په د کومو خویندو ورونو مرونو باندې ټوله باندې دي
لګیا د کیمرا مې لګیا کړي ده او بس دوا د ټولو ته الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا الله څوک کوم چې مدرسو سره تعاون کوي هغې بدلې په دنیا په آخرت کې ویر کړي یا الله خپله د تکلیفونو پریشانیو مصیبتونو نه وساتي چې څوک مې د یتیمانانو مسکینانو غریبانو طلبای کرامو سره تعاون کوي یا الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي خپل بچي یا الله د غمونو دردونو پریشانیو مصیبتونو نه وساتي دې صدقو برکات یا ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمره او نصیب کړي یا الله ټولو مریضانو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي د خپل اطاعت لپاره د خپل عبادت لپاره ته یا الله روغ صحتونه ور نصیب کړي د هر قسمه تکلیفونو پریشانیو مصیبتونو نه وساتي یا الله د حق الله خروزه دروازې ور باندې کولاو کړي خیر او د عافیت دروازې ور باندې کولاو کړي یا الله د حسدینو حسد نه وساتي شر پسند شر نه وساتي دشمنی او بدیو نه وساتي یا الله ظالمانو ظلم نه وساتي یا الله د هر طرف نه حفاظت فرمای یا الله د هر طرف نه حفاظت فرمای جادوګرو د تعویذګرو د شر نه یا الله وساتي یا الله عزت د حیا او د پاک دامنه والا ژوند ورته نصیب کړي د عزت او د بیا د ژوند نه وساتي چا بچی نه یا الله نه کمال او صالحین بچی ورته ورګي چا بچی یا الله نه کمال او صالحین ورته لویږي نافرمانه او بدعمله نه ورته وساتي خپل والدین لپاره یا الله په دنیا په آخرت کې سترګو اخواله وګرځي یو ځل بیا دعا وکړئ دا کم دا عذاب موږ راغلی کرونا وایرس په شکل کې یا الله په خپل فضل او کرم سره نه دغه عذاب لرې کړي چې څومره مؤمنین په دې کې مبتلا دي په دې بیمارۍ کې الله روغ صحتونه ور نصیب کړي شفا کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي چې څومره په دې کې مړه شو یا الله مغفرت نصیب کړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى اله واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین امین امین ورځ دا دعا وشو اختتام باندې ورسېدو هغه په چې کوم هغه او د ټولو ته دواګانې وکړي او دا بس په دې هغه شو بس ماشاءالله بعد وسلام